أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. مکیاتن کی مشرکان اللہ کافران اللہ زجر و تخویف کم چې مومنانو ایمان راوړې او عمل صالح کړو حقنا د الله د رسول بیان کړي شوی په ځای کول دا غي د پاره زیر او چې دا مفلحان دي. ورپسې تذکرہ وکړه چې وما اتیتم من ربا ليربو فی اموال الناس کم چې تاسو د سود د پاره ورکوي نو دا خو د الله په زیاتیږي نه. تاسو به وایي دا زیات سو خدا زیات نه ده. دا نه خبره به کې مشي و چې کم چې په رسم او رواج کې خلک د یو بل سره کوي یو طرف نه سو ویوړې شي نو داغه تم کوي چې مال بد دین زیات راوړې کیږي. نو دا هم علما او شمار کړلې پدې کې چې دا سود ده کاغذ چینی په شکل کې کاغذ اوریجو په شکل کې کاغذ مټایانو په شکل کې او د یو طرف نه وړې شوی دی یو وزن باندې بل طرف نه چې بیا راوړې کیږي نو دا وزن نه بسیات راوړې کیږي. دا سو کې چوړي نو هغه د تم ساتي چې مال بد دین زیات راوړي دي چې سکي نو دا په بدل باندې کوي نو دا ټول دا سود په زمره کې راځي. دې وجه نه خو هر ځای کې پریشانی ده ولې د الله د طرف نه د الله د رسول د طرف نه اعلان جنگ نه هغه سود والو د پاره چې د الله د طرف نه سره جنگ شي د الله د رسول د طرف نه جنگ ده نو د دوا بیا سخت په ولګي د وکمزه کې کامیابی طرف ته لاړ شي ورځه کې ناکامی وي ارزه کې پریشانی وي. څوک چې زکات ور کوي د الله د رضا لپاره ور کوي نو دا کسان خپل مال زیاتوي. بیا دلیل عقلی او په دې باندې چې الله تاسو پیدا کړی نو تاسو له رزق هم درکړل نو بیا به تاسو مړ کړئ نو بیا به ژوندۍ کوي. دا کارونه د الله دی الله کړلی الله یې کوي. ستاسو چې کوم شرکان ولې نو پای کې څوک دي سشتي چې دا کارونه وکي نشتی. الله د شریکانو نه پاک دی الله سره څوک صدار نشتی څوک برخي والا نشتی. دې جنا بیا زجر دی منکرین تا تخویف دی اغیتا تخویف دنیوی هم دی کافرانو ته چې کوم مقابل کې روان دي او بیا سوچي ایمان او عمل صالح کړل داغي د پاره زیره ده. بیا دلائل عقلی پیش کړي بیا بیان د بعثت د انبیاء علیهم السلام پیش کړي
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. کارش و فساد پوچو بو دریاب کې پوچو بو پلمد کې بما کسبت ايدي الناس په سبب د کسب په سبب د هغه چې کسب کړل کار کړل لاسونو د خلکو د لاسونو د کسب د وجه ليذيقهم بعض الذي عملوا نانجام بداشي چې وبسکی دی وبال د بعض هغه سچ دی خلکو کوم عمل کړل لعلهم يرجعون دې د پاره چې خلک ورسي الله تا او چوب دریاب کې الله رب العزت د خلکو لا سلاسی ور کړل لاسونه ور کړل دي سرا دی له لګي اختیار ور کړل نو لګ طاقت ور کړل نو دا هغه طاقت دی غلط استعمال کړي نو دا هغه د وجنا په وچوب کې چې ګوري نو هم فساد خور دی دریاب کې چې ګوري نو هم فساد دی وچوب کې دریاب کې دا فسادونه یو قاغلی چې د الله رب العزت د طرفنا دا د سزا په تور باندې نو یو دای چې په وچوب کې فساد کارش وچوب نو پدې کې کلا زلزلې راشي لپاسا حکمرانان غلط راشي لاندې چې کم ماتحتی هغه غلط راشي خبره نه مانی لپاسنی چې دین هغه په کشرانو باندې شفقت نه کوي رحم پې نه کوي دا په وچوب کې فسادونه دي زلزلې راشي دا فساد دی دانه غلې اوريږي دا فساد دی باران زیات شي دا فساد دی باران نه نو بیا فساد دی دا سچ دي دا خرابواله چې په وچوب کې راځي یا په دریاب کې راځي نو دا د عمل د انسان د وجې ناراضي دریاب کې فساد راځي دریاب کې طغیان راشي سیلاب راشي اوبو راوخیږي د خلکو فصلونو ته پټو ته کورونو ته خلق پکې ډوب کی کشتۍ راګیر شي جازونه راګیر شي هغه پکې ډوب شي دا په دریاب کې فساد دی دا الله سزا ورکړي د خلکو لا چې تاسو د الله فرمان برداری ولې نه کوئ بل فساد چې ګوره په دنیا کې چې څومره روان دي په وجوب کې دي په دریاب کې خرابواله ده دا د انسان د خپل عمل د وجه نه ده په وجوب کې چې ګوره نو یو ځای کې فساد ده نو بل ځای کې فساد ده یو ځای کې ګوره قتل و غارت ده یو ځای کې چې ګوره نو لا مرګونه دي بل ځای کې چې ګوره نو فسادونه دي ډاکی دي غلاګانی دي دا سو کی کوي دا قتل و قتال چې کوي دا ډاکی کوي غلاګانی کوي نو دغه انساني کوي دا د انسان د خپل عمل د وجنه د حالات راغلي دا فسادونه دی خوار کړی او دریاب کې چې ګوره فسادونه دي اوبو کې چې ګوره خرابواله ده اوبو زمونږه د خپل دور چې ګوره اوبو وي دلته کې د کلیو کې لختی بو پټو کې لختی بو ولی بوي هغه ولید هغه اوبو هغه خپا کې رڼا اوبو بوي خلکو کرا کورته به دا اوبو نه وتري وي هغه ربه حالت کې خپل صورت سرکاو هغه اوبو په خلکو سکه هغه به استعمالولي هغه باندې او د سنا جامع انزل وغیرہ سچ دي استعمال دوبو هغه اوبو د خلکو خراب کړي وسه ګوره ویالکا دا اوبو خرابي شوی دي نه د سکو دي نه د او د سکول دي دلته کې څومره ولې دي هغه ته سړی کته نشي څومره پای کې ګن پروت ده څومره هغه ته
د خلکو د کورونو هغه ګندګیان وروتل دي دغه وبو څوک په لاس کې د ناوستو ته تیار نه دي ولې الدغه هغه ګوري مخه ته پکې ګندګي پرته ده مخه ته پکې ګندګي را روانه ده او به خراب کړي زمکه خراب کړي زمکه ته چې ګوري نو کله چې معمولی غونته کې باران وشو سړی په دې لارې تللی نشي دا لارې خرابې شوې ولې د خلکو د عمل د وجې نه هلته خلکو کچرې راواغستې نو هغې لښتو ته وغورځولې هغې لارو کوڅو ته وغورځولې لارې کوڅې پې خرابې کړې لښتې پې بند کړه د اوبو د نکاسۍ پروګرام نظام خراب شو دا فساد دلدګي په وچوبه کې ده دلدګي په دریاب کې په اوبو کې ده دا فسادونه چې کوم راځي دا د انسان د خپل عمل د وجې نه په خپل باندې دا ولې وې دا په خپل باندې وې ګیله سره د بل بیا وي نو ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ايدي الناس کم چې فساد ده فساد نور زینو کې قران کریم کې په غنو مانو باندې استعمال شوی دی کله ویل کېږي فساد دیته وي چې د یتیم مال خوري الله رب العزت قران کریم کې وایي والله يعلم المفسد من المصلح الله مفسدهم پیجنی مصلحهم پیجنی څوک چې د یتیم مال خوري الله یې پیجنی څوک چې د یتیم د مال اصلاح کوي د یتیم اصلاح کوي الله یې پیجنی کلا عمارتنا ورانول هغه ته هم فساد وای ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها کله چې بادشاہان یو کلی ته داخل شي عمله په وکي ناغه کلی ټول تباہ او برباد کی هغه خراب کی دغه کسب دغه ته فساد وای دانګي فساد سره یهلك الحرث والنسل وإذا تولى في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسدوا فيها کله چې ولسه اختیار ورکې د کلی منبري ولا ورکې د کلی مشري ولا ورکې د په فساد کوي سچل کوي نو غلاګانې وکړي د قوم مال له د قوم مال بلوټي دا فساد دی یهلك الحرث والنسل نسلم تباکی او فصلم تباکی د خلکو مال او دولت ته د خلکو مالونه دي د خلکو فصلونه دي دا تباکی د خلکو فصلونه دي هغه ته ورته کی او سيدي نسلونه تباکی نسلونه انسانیم تباکی نسلونه د نورو سيزونو هم تباکی د نورو سيزونو نسلونه دي دلته کې دیوی مال مہی پکار دی دلګي پسې چې مہی پکار دی غټ سړی دی کنه دا تولا سعى فی الارض وی دی والی دی د منبر دی د غټ سړی دی دله چې مہی پکار دی نو سی چرګي ارس چې کیږي اسمکه لزه کا اسمان لزه مال مہی پکار دی خلک پناو لګي دا ناغي کې دوايي واچوالا سین کې دوايي واچوالا پسین کې کرندونه ورکړو پسین کې کارتو سی واچول دا ټول فساد دي ظهر الفساد فی البر یهلك الحرث والنسل نسلم تباکی فصلم تباکی دارنګه قتل او قتال له هغه ته هم فساد وای کلا یو سره راپاسید یو بل قتل کو نسیجل کو فساد یو کو فساد دے فکانما قتل الناس جميعا وی یو سړی مړکو نو دا سیدا لکه ټول عالم مړکو ټول خلق مړکړه یا قام قبیله دا هغه مړکړه یو طرف ته مرګ شو الته کې هغه نور راپاسي دا هغه مړکړه دا هغه نه راپاسي دی وجني د دین راپاسي هغه وجني دته فساد وی کانما قتل الناس جميعا الګیا د فسادونه کوي کلا
دغه قتل او قتال روان دي. القاتل والمقتول کلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل القاتل والمقتول کلاهما فی النار. کلا مسله داسې شروع شي یو بل پسې ګرځي، یو وای چې ما دې مړ کړې، بل وای چې ما مړ کړې، په یو پکې مخکې شي یو پکې مړ شي. الله رب العزت وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل القاتل والمقتول کلاهما فی النار. قاتل او مقتول بدواړه جهنم ته ځي. صحابه ته پوښتنه کو دا قاتل خو بزي خدا مقتول و ولزي ودا مقتول هغه مسعر اغستی وا هغه حریص په دې باندې چې زه د خپل بل مقابل دې مړکم د یو تن لاس مخیو چلے د بل لاس اغل ګډي رستو هغه او چلے شو هغه مړ شو او د خپل چې یو قاتل شو یو مقتول شو دواړه به جهنم ته دواړو دغه خیالو. کلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د قاتل په بار کې خوبه قاتل به جهنم ته ځي ولې دا بل چې مقتول د خود د دې نه خبر نو چې ما څوک وجني د چې وجل کېږي نو د په دمه ظلم کول کېږي د مظلوم په حیثیت باندې وجل کېږي. نو د مظلوم د حکم چې ظالم دی ناغه ظالم به جهنم ته ځي، قاتل له جهنم ته بزي. الته کې مخکې ذکر شویو د آدم علی السلام دو زامنو یو ولګید بلې مړکو ناکم چې قاتلو سمرا قتلونه چې وسکیږي دا غیر ټولو چې سمرا قتلونه کول کېږي دا هغه سړی پکې دا مخکینی پکې سکیږي برخه پکې کېږي. الته کې ویلو فساد کوي دي اولنې فساد هغه شوی دی کم کې چې فساد کول کېږي داغه سزا قران کریم کې هم ذکر کړل الذين يحاربون الله ويسعون فسادا في الارض وي اي يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. دا خلک چې فساد کوي پزماکه کې غلاګانې کوي ډاکې کوي قتلونه کوي دې او وجل شي دې قتل کړي شي دې پانسی کړي شي د دې لاس او په دې عدل بدل کټ کړي شي. دغه سزاګانې دا قران کریم ذکر کړلی دا ولې ظاهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ايدي الناس. فسادونه روان دي دلته زموږ د ملک چې ګوره هم دا فسادونه روان دي. کلا علما وجل کی عالم ځان خبر نه خبره کړل سه کړل خبره د قتل دا دلته کې په دې ملک کې قانون شتي قانون تلاړ شاه وایده دا خبره کړل غلطه کړل دا چیلنج کا بیا حکومت پوښا سرکار پوښا واغه پوښا اب ول سزا ورکي ستا په دې کې ته د حکومت رټ ته چیلنج کې د اصلاح په خپل راخلی د ډنډه په خپل راخلی وایزه کوم ته چې کې نو د تبا اصلاح نه وای د فساد وای. دا د اجازه نشتی قانون په خپل لاس کې واخلي قانون چې د چا په لاس کې دی هغه سره پریدا هغه پوښا دغه چې څوک د قانون خلاف ورزي کوي بیا هغه پوښا تلاش حال دی قانون والته وای کنه دا خبره کړل غلطه کړل دا کیس په داخل کا بیا هغه پوښا د کار پوښا ستا اختیار نشتی چې ته تور راخلې ټوړکې دی راخلې یا دې ته ټوپک تماچا راخلې او هغه سره دې دا خبره کړل دغه خبره دا ته اجازه نشتی. دارنګ ظاهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ايدي الناس دلته زمونږه معاشره خرابول کی په سبا خرابي دلته چرس راوړی کی
دا د هوا نه راځي، دا اسمان نه راغورځيږي، دا دلته خلک راوړي، سلب پر راوړي دلته د دې قوم د دې کلی د دې علاقې دا واړه دا نوجوانان دی خراب شي. کله چې پدې کې دغه مسله شروع شو، دې کې چرس راغله، دې کې نشه راغله، دې کې تماشې راغله، پدې کې کاغه وړو کې نشه دا او غټه نشه دا، کاغه چرس دي، کاغه هیروین دي، کاغه آیس دي، کاغه شراب دي، دا ټول د شریعت پر روز سره ټول ناروا دي. دا څوک راوړي، څوک یې خرڅي، څوک یې چوړي، دا غي مخنیوي پکار دي. دا دام چیلنج کول پکار دي. حکومت ځان له دې خلاف ته، وس حکومت دا غي باندې لاس نرسي، حکومت ته معلوم نه دي یا معلوم دي خو چې کله حکومت په لاس واچي دلته زمونږ نور خلک لاړ شي، دا غي ضمانت کی بیا اخلاص کی وینا دا غلطی باندې راغلی دا غي چې جرمانه کې خبره وشي خلاص شي بیا راوځي سبا بیا کار کوي. اما مسئله په دې باندې معاشره خرابېږي، معاشره کې فساد چې راځي آپ په دې قصو باندې راځي. چې کله قانون هغه ټولو ته مسلمي قانون دی، کاغه کې زما رور پکې راځي، که زما سوی پکې راځي، خلاف کې راځي، بس سزا دی ولور کړی شي. مخکې ذکر شیو سورۃ نور کې مونږ ویلو قانون داسې پکار دی چې هغه کې چا باندې سړی سېزل نه مجرم لده سزا ورکول کیږي، دا د جرم مناسب پاګه لا تاخذوا رافتا من دون الله. الدکی وای چې ولا تاخذوا تاسو په دې باندې رافت خپل ولی مهرباني تاسو نه نسی، مهرباني خپل ولی پاګه کې خپل پردې دادی نه نو علاوه قانون کامیابی علاوه ملک کامیابی چې کله په ملک کې دغه قوانین یي نو ملک به کامیابی، چې کله ملک دا قانون نشتی دلته دې په خپل باندې خپل پټای د بل احکار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی مخکې دور کې هم داسې خبره وا چې کله یو جرم به غریب سړیو کو ناغله به سزا ورکول کېدا، او چې کله به مالدار سړیو کو ناغه به پښپنای کېدا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یو فیصله کړوا د یو غلا مبارک لاس ټکټ کړی شي خلکو سفارشونه کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کدا چې لو سرقت فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم لقطعت يدها، کدا غلا زما لور فاطمه رضی الله تعالی عنها کړه وې ما به داغین لاس کټکاو. بل بلا سوکی کدا امیر زوی دے که زرو دے که پلار دے کچھ دا قانون خلاف دے چې کم قانون سزا دا هغه سزا دی ولور کړی شي، ملک به امن و امانی. الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې توفیق راکړي.